سعودي عرب کې یو هلک داسې یو ځل د مدرسې نه بار ولاړ دی، د جنکو مدرسه وه، د هغې نه بار ولاړ دی. چې بار ولاړ دی یو جنۍ را روانه وه، نو هغه لوس مخ وه. چې لوس مخ وه نو هغه یې ولیدله. چې ویې لیدله نو دا شیطان عجیبه مخلوق دی، خدای دې د دې د فریب نه وساتي. بس هغه شیطان د دې جنۍ هغه محبت د ده په دې زړه کې واچاو. جنۍ یې معلومه کړه وې دا جنۍ څوک ده؟ به دا وې د امام صاحب لور ده. بس د هلک څه چالو کړه، دا عجیبه عجیبه کاتی دي که نه، حیران به بنده پاتې شي. دا هلک لاړه وی چې دا خو د امام صاحب لور ده، نو د امام صاحب سره به اوس زه څنګه تعلق جوړوم؟ نو چې براغې اذان به وشو، نو بس امام صاحب پسې به شاته کېناسته دقه شانته. بس اقامت به مو کو، بس ګیره مزیداره پرېښودله او تسبیح م راواخېستله او ډېر ښه لکه ځان یې پوزیشن یې جوړ کړ امام صاحب ته. یو 3-4 میاشتې چې وشولې، امام صاحب خو مو سره تعلق راغی چې دا هلک خو نوجوان ډېر ښکلی هلک دی او ډېر ګوره دینداره دی، صالحه دی. 3 میاشتې 4 میاشتې پسې پلار ته وی جینۍ واده راله وکړه. وی څوک کوي؟ د امام صاحب دا لور کومه. هلکه وی دا خو د ډېر ښه ځای انتخاب وکړو. امام صاحب له هغه پلار یې راغی او 2-3 کسان یې نور هم راوستل. وی جي دا لور دې راله راکړل دې زوی له. وی کوم زوی له؟ وی جي دا تاسو پسې چې شاته ناست دي. وی بلکل در مې کړه. وی دینداره سړی دی، نیک سړی دی. او حدیث کې دا راغلی دی چې کوم سړی دینداره او صالح وي او د نکاح پیغام د لور له درکړي، نو بس هغه له ورکوه دا لور دی. نکاح وشوله جی، بیا واده مو شو. چې واده مو شو داسې ورځې تېرېدلې، دی د الله ولی بیا بس رو رو هغه ګیره کلکول او اخر کې وخریله. او بس جمعات ته به هم کله 5 وخت کې 2 وخته 1 وخت اخر کې به بس جمعې مانځله ته او جمعات یې پرېښوده. دې ښځې ورته وی چې خاونده دا د باندې څه چلو شو؟ د واده نه مخکې ډېر دینداره وې، صالح وې، چې واده دې وکړو، منځونه دې م پرېښودل، هر څه وی. بس ما هغه حجت پوره شوی، مقصد مې و هغه پوره شو. وی څه حجت او مقصد دی؟ وی زما ستا واده مقصد. ښځه خو دینداره او صالحه وه. بس هغه لاړه د خلع درخواست یې ورکړه عدالت کې. بس د دې دواړو خلع وشوله. په زور یې پرې وکړله چې بس دا ښځې وی بس ما ته خلاصه کړې، فیملی کوټ والا ما ته خلاصه کړې وي. بس خلاص یې ته کړه. چې خلاص یې کړه، خو دا سړی زړه کې مریض و، بیمار و، ډېر سخت. یعنی د دې هغه محبت د دې په زړه کې و. یو ملګري سره مشوره وکړه، وی یار اوس څه وکړمه؟ دا خو خامخا دا په دې مجبوره کول دي دا جینۍ چې غاړه کېږده او محبت یې ما سره پیدا شي. نو هغه له دا مشوره ورکړه، وی په پلانکي ځای کې یو جادوګر دی، ولاړ شه جادو وکړه. او په جادو باندې به دا پلار او دا لور وی پتا باندې لکه دغه شي. وی ښه به دی لاړه جادوګر له. جادوګر ورته وی دونه ریاله راکړه پیسې. وی بیا به دله مطلب کار ټیک کړم، وخته پس راشه. ښې ډېرې پیسې ترې واخېستې. دا جادوګران او عاملان کوي داسې ښه پیسې علي پیسو والا. دا جیز دی ناجیز دی دا ځان له یو موضوع ده، اوس په هغې نه ورځمه. په هر صورت دا یو ځان له خبره ده، خو ډېر ښه کار نه دی. ښه دا عاملتوب نه دی، دا به دم اچول ښه کار دی. خو دا چې یاره به دا یو کسب اختیار کړي، دا کسب نه دی اختیارول پکار. نور حضرت تانوي رحمت الله علیه په کتابونه لیکلي دي، نور علماو په کتابونه لیکلي دي. ښه تعویض حق دی، سخت حق دی، هر یو عمل حق دی د ښه دپاره. خو اکثر پکې بیا بدل طرف ته لاړ شي خلک. بس هغه پیسې واخېستې جیب کې واچولې. وی هفته پس راشه. چې هفته پس دی ورغی، وی مال هغه خپل کار راکړه. وی نه ستا کار نه کېږي، یو هفته پس بیا راشه، خو دونه پیسې نورې راکړه. نورې موله ورکړلې. او چې هفته پس راغی، وی هغه کار وی نه ستا کار نه دی شوی. وی ولې؟ بس وی نه کېږي ستا کار. وی یا د پیسې والا او که ما ولې نو ما وله. خدایا پاکه ده وی دا ولې زما کار نه کېږي؟ تاسې دا دونه کارونه کوې، زما کار بدقسمته نه کېږي. وی بس نه کېږي. وی پیسې راواخېستې او دی را روان دی. دا کم سړی چې غمزدی که نه او خوفزدی، نو دا هسې په دې لاره چې روانې معلومیږي. بدقسمتی نه پولیس ودرولی دی. ورته ته ودرېږه. چې ودرولی دی، دی لټولی دی. وی دا ولې؟ وی به دا واقع ورته ذکر کړی دی. وی دغه شانته چل دی. بس هغې فورا دغه له ورکړی دی. او هغه جج دا مولا هم راغوستی دی او دا دغه هم راغوستی دی، دا ساحر هم راغوستی. ساحر ته وی چې د ده کار تا وی چې نه کېږي او پیسې دې ته واخېستې. دا ولې؟ وی ما د ده کار کاوه. دا سحر او جادو دی کې دا شیطانان استعمالیږي. وی ما شیطانانو ته د ده د کار د ده کور ته د دې مولا عالم لیږل. خو شیطانان چې به لاړل، وی هلته به فرشتې ولاړې وی، واپس به راله شیطانان.
وی دننه نشو تللی وی بیا هفته پس ما ده ته ووی چې ستا کار به زه کومه هفته پس بیا راشه وی ما چې بیا د ابلیس شیطان په ذریعه باندې دا کار کاو او ابلیس شیطان مې اولیږه د ده کور ته د دې ملا نو هلته کې جبریل ولاړ و هغې نه پرېښوده وی زه هم حیران وم چې په نورو ځایونو کې دا او اوس چې جبریل ولاړ دی نو زه به څه وکړم بس اوس خو نه کېږي کار او د امام په کور باندې څوکۍ د جبریل ده وی ډېر حیران شوم ما ده ته وی چې پیسې دی والا قاضي امام راوغوسته امام ته وی چې دا ته څه عمل کې یار چې ستا په کور فرشتې ولاړې او جبریل راغی په دغه اخر عمل ستا څه دی وی زما نور هېڅ عمل نشته زه په خپل کور کې سوره بقره وایم او وی دا سوره بقره وایم د هغې بس د حضور ارشاد دی چېرې سوره بقره څوک وایي نو د هغه سحر جادو وغیره به کور کې اثر نه کوي الله اکبر د قرآن دومره لوی اثر دی انشاءالله یریږئ مخه سوره بقره وایه دا سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سهار او ماښام هم وایه په دې وجه باندې انشاءالله سحر جادو به اثر نه کوي که خیري ښه